الله الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. یقینا د فتنې په دې دور کې د جرګې دغه مشران میر علم کاکا، پرور خان، ظهور شاه ناظم صاحب، مظفر شاه سیچو بټګرام او مفتی ضیاء الرحمن صاحب، بهار علي صاحب، فضل وهاب ناظم، مولانا بهر صاحب او مفتی تحسین الله صاحب، ډاکټر وحید صاحب، جهانگیر خان ناقه او مجاهد صاحب، دوی ته زه خراج تحسین پیش کوم. او یقینا چې دغه دواړو فریقینو په درناوي کې چې دا کم په سوونو خلک راغلي دي، دا خوشحاله دي چې یوه علاقه د یوې داسې لوی اور نه، د دشمنۍ نه هغه بچ شوله. زه د خپلو ملګرو ته دا وایم چې یو خو سیاسي دور را روان دی. ګوره په دې سټیج باندې دلته کې د جمعیت والا ول ناست دي، د ان پي والا ناست دي، د نورو پارټو والا ناست دي. دا سړي خپل سوچ دی، لکه د دشمنۍ د وړو وړو خبر نه جوړېږي. تاسو وابله اوس کتلي وي چې پلار لږې شوی دی او زوی یې ویشتی دی. د شلګرې خلکو کې دا شعور شته، خو کله کله دا آواز راشي چې دوی په موټي ګیا باندې 15 مرګونه کوي، دوی د سپیدار په څانګه باندې کوي، خو هغه پخوا وه. هغه حالات اوس ختم شو. یو د قانون روغوي، زیاتر دا ډېر کم پولیس وي چې هغه خلکو له روغې کوي. په داسې دشمنو کې د هغوی غوا لنګه شي، هغوی پکې بیا لګیا وي. ډېر کم پولیس وي چې دا داسې کورونه روغوي، تاسو له موقع درکوي او تاسو د دې غم نه بچ کوي. او بیا چې کوم دی نو روایتي جرګه وي. او د دې فتنې په دې دور کې داسې مشران را پاڅېدل، ستاسو کور روغول، نو بیا دوی له عزت ورکول چې کوم دی دا د فریقینو په لاس کې دی. ما داسې خلک انټرویو کړي دي چې څوک هم چې ټوپک ګرځي ده به دا یو ګه کږه وي. وګورئ ده به یو ګه کږه وي. دا دړی وزن چې دی په دې اوږه باندې ګرځوي. او دشمندار سړي ته وګوره، دی چې ډز وکړي نو دی بیا په ځای پاتې کېږي، خو دی ډېر تکړه وي او نر وي نو دی په هغه ځای پاتې شي. پولیس راشي د هغوی په کور کې ګرځي. ډېر عزتدار خلک وي. او داسې د عزتدار خلک چې بیا په دې مومندو کې او په دې نورو علاقو کې د نورو خلکو د کټ لنګې ټیک کوي. راتلونکي وخت له دا سوچ پکار دی. د دې کوم دواړه فریقین دي، دوی د ژوند تجربه شوه. خله چې ځاني نو زیان پکې نه دی شوي او کېده وه پکې، خو چېرې دا فریقې، دا جرګې، دا مشران او دا علما او دا خلک نور رامنځته شوي. جرګې والا ته ډېرې ردې بدې به ویلی شي. ما ډېر کتلي دي. مونږ چې کله د ناقې د دامان او د دې قبرستان باندې په قبرونو جګړې، په مړو باندې بیا جګړې راشي، دې کې هغه ډېر مشران ناست دي. زه یو ډېر کمزور یم، خو د مایک د برکته، د دې رادیو د خدمت د برکته چې په خدمت کې الله ملاویږي. نن بختور خلک دا د جرګې مشران دي. د دوی به نن زړونه خوشحالي دوی چې بېګا لیده کېږي چې دوه فریقین مې را یو ځای کړل. نو هر سړی لګیا شي. په کلي علاقه کې په وړې وړې خبره دا نوکونه مه جنګوي، خو چاته کوی کنستلی دی نو په خپله یې پکې لار شوې ده. او ډېر لږ ژوند پاتې دی. موږ په دې کې لګیا یو چې موږ به ډېره کړو. نو موږ چې دنیا ته لغړ راغلي وو او چې د دې نه ځو دا دواړه لاسونه هم داسې نیولي چې قامسه مې یوړل، هېڅ مې یو نړل او زورور یو الله دی. نو زه نن دې فریقینو ته چې دا په درناوي له دا خلک راغلي دي، دا د ستاسو په خوشحالېدو باندې چونکې دون دی ډېر خلکه به راغلي وو او یخنیم ده. نو د دې خلکو د عزت به هم خیال ساتئ. او زه د جرګې والا ته خراج تحسین پیش کوم. الله دې کړي چې دوی دا جذبې دغه شانتې ځوانې وي او همدغه شانتې په دې شلګره کې، په دې علاقه کې دا دشمنۍ، دا اور چې کوم دی نو هغه مړ کړي. دلته کې دا خبرې مې چې یاره په پلانکۍ حجره کې مې وکړه، په پلانکۍ جومات کې مې وکړله. ډېر سیاسي خلک هم په دې کې دغه وي. موږ داسې وکتلې چې یاره په هغه حجره کې به روغه نه کوې. هلکه دا روغه یو داسې عمل دی چې په دې الله خوشحالېږي او ډایرکټ د الله سره دې واسطه ده. د هر چا په حجره کې چې وشي، لکه چې څنګه دلته کې د مشران وي، خو چا ټوپک ګرځولي، چا پکې ټیلیفون کړی، چا ناسته کړې ده، ټول دې کې معاف شو. نو زه نن میر عالم کاکا او د هغه غونډ ټیم ته چې کوم دی نو مبارکي ورکوم او دا ول یقین دخاني ورکوم چې دلبر رادیو به ستاسو څنګ په څنګ وي. په خیبر ټي وي باندې به دا چلیږي. د شلګرې خلک چې کم تصویر پخوا پیش شو، نو ډېر میلمه دوسته، ډېر خوشحال طبیعته، نه غواړي چې یاره چېرته دلته په سیاست کې جنګ نه دی شوی. ډېر ما نه دی. نو انشاءالله
راتلونکي دا خلک چې کوم دي نو په دې دغه کې هم داسې د مینې څوک چاله ووټ ورکوي ورد کي چا سر چیړ چپاړ مه کوئ چېرې په دې سیاست کې چې کوم دی موږ یو بل سره روان شو د راتلونکي دا یو څو ورځې شل ورځې بیا چې دغه شي نو دا مشران غول ټول په یو ځای ناست دي دوی خپلو کې روغ ښه روغ یا موږ ورکر چې کوم دی یو بل سره پکې طرفګنۍ شروع کړو نو ډېره مننه کوم او ټولو ته چې کوم دی مبارکي ورکوم